علیکم. دې وخت کې زه د منډهیټ ورکس د سوات سیند په غاړه باندې د خپل ټیم د سیول ډیفنس ولاړ یم چې په هغې کې ما سره صحبت شاه سردار علي زردالي کامران خان او عابد خان او جاوید خان دا ټول ملګري ما سره د خدمت خلق دپاره دې وخت کې ولاړ دي او دې وخت کې مونږ ټایم ټو ټایم وخت په وخت باندې تازه ترین صورتحال خپلو مشرانو ته یعنی اے سی صاحب ته ډي سی صاحب ته او نیشنل ډیزاسټر منیجمنټ اتھارټي چې کوم د هغوی ته او خپل سیول ډیفنس چیف وارډن صاحب ته تحصیل چیف وارډن صاحب ته ټولو ته چې کوم دی نو مونږ ورکوو چې صورتحال څه دی. دا نښه تاسو وینئ دا مونږ تقریبا یو ګنټه مخکې دا ږدلې وه یعنې د دې اوبو چې کوم و نو دا دغه ځای پورې و دا ګټه چې کوم پرته وه دغه ځای کې و او اوس تقریبا یو ګنټه اوس داسې نیمې بجې دي په دې یو ګنټه کې د اوبه دې ځای ته راورسېدې دا دومره لکه د اوبه زیاتې شوې کې اضافه وشوه. مونږ چې وختي کوم معلومات کړو د اوبو باره کې کم انفارمیشن چې مونږ له ایریګیشن والا راکړو نو هغوی مونږ ته وویل چې دې وخت کې سیند کې چې کومې اوبه روانې دي هغه د 20 نه واله 25,000 کیوسکه پورې روانې دي او کومې چې امانداره کراس کړه کومو اوبو د بره نه را روانې دي د دیر سایډ نه او د سوات سایډ نه کومې را روانې دي نو هغه د 23 نه واله 25,000 کیوسکه پورې هغه دي. نو 23,000 کیوسک اوبه چې مونږ د دې 25,000 سره پلس کو جمع کړو نو تقریبا 48,000 کیوسک ته رسي او زمونږ د دې سیند کیپیسټي چې کومه ده نو دا تقریبا 50,000 ده یعنې 50,000 دا زغملی شي د 50,000 نه چې کله دا زیات شي نو دا بیا ورانې کوي نو مونږ خپلو کلیوالو ته خاص کر آبازوالو ته یا چې څومره هم د دې سیند په غاړه باندې کلي آباد دي نو هغوی خلکو له مونږ میسج ورکوو چې مهرباني وکړئ دغه ریله چې کومه را روانه ده سیلابي ریله را روانه ده ماښام ماسخوتنه پورې رارسي نو تاسو ځان الرټ ساتئ ماشومان خپل څاروي او خپل خپلوان چې کوم دی د سیند غاړې ته مه پرېږدئ او تاسو په خپله هم بېګا له یو کوټې لږ ویښ پاتې شئ الرټ پاتې شئ خدای مه کړه چې څه نقصان ونه شي ځکه چې اوبه به زیاتېږي 47-48,000 کیوسک چې کوم دي دا کافي دي. نو موږ د مشرانو په وینا باندې دلته راغلي یو د ډیوټي چې کوم دی نو ما سره د خپل سیول ډیفنس والا ملګري کوي او موږ دې دپاره ولاړ یو چې موږ خلک دلته نه د لامبلو نه منې کړو دلته د راتلو نه منې کړو او تقریبا زمونږ په خولې باندې زموږ په خبرو باندې خلکو کافي حده پورې عمل کړی دی او منې شوي دي نه راځي. په اخره کې زه د خپل ټیم چې کوم دی ډېر زیات شکرګزار یم چې په دې باران کې په دې سخته کې جړی کې دوی راغلي دي او خپل خدمت خلق کوي او خپله ډیوټي پوره کوي. ډېره مهرباني.